بسم الله الرحمن الرحیم. یو انسان دی د هغه په بدن باندې درد دی، تکلیف دی ورته، نورونو د هغې د ختمولو دپاره چې زما دا درد کم شي، دا ختم شي، خو پوره یقین غواړي، اعتماد غواړي. زه تاسو ته د نبي کریم سلم ښایسته نسخه زه تاسو ته ښیمه، دا تاسو وایئ انشاءالله درد به چې کوم دی دا بلکل ختمیږي. عثمان ابن ابوالعاص رضی الله تعالی عنه روایت دی، نبی علیہ السلام ته د جسم چې کوم دی په یو ځای کې درد و د هغې شکایت یې ورته وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د درد په ځای باندې لاس کښېږده او 3 ځله چې دی بسم الله ووایه او بیا 7 ځله دا دعا ووایه، انشاء الله دغه چې کوم درد دی دا به بلکل، دا کوم تکلیف دی دا به بلکل ختم شي. هغه دعا چې ده هغه دا ده: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد و احاذر. دا چې کله انسان خپل ځان دپاره وایي او چې د بل دپاره وایي، د بل کس په یو ځای باندې درد دی، نو بیا دې د هغې په ځای باندې اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد و تحاذر دغه شانتې دې وایي 3 پیرې بسم الله او 7 پیرې دغه الفاظ، او هغه ځای چې په کوم ځای باندې درد دی په هغه ځای باندې لاس ده، او بیا اخري معوذتین وایه: قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. دا وایه انشاءالله په خپل بدن باندې راښکې شوښوئ، بلکل به دردونه ختمیږي.